تیر جمعه کې هم د ته خبره کړو کله چې انسان ګناه کوي څه ګناه دی خدا وایي چې زه ګناه کوم او بیا به توبه وباسم ګناه ده چلو یو ګناه ده کنه غفور رحیم ذات ته بس توبه به وباسم بس قصه به ختم شي الله جل شانه ګناه مقرر کړه یو انسان مت کمزور کو او دا هغه سره وته بیا داموي چې تو کا توبه واسي چې دا دونه سہولیات او دونه اسانی ورکړه انسان ته چې ګناه مشته د انسان کمزوري مشته او بیا وته معاف کوم دي توبه واسه دا څنګه وکړ دا سي رست تسوي چې ګناه کوم ګناه راوم لګلا دیو ته کمزور هم کو د معافی اعلان مو تو کو او بار بار منه کوي چې ګناه مکوا 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 سنو ترغیب راغله قران مجید تاسو بار بار سنو احادیث مبارکه کی تاسو ویل حدیث مطلب ده الله جل شانه دونه اسانه باوجود ولدي انسان ته چې مکو داسي مکو داسي وجه دا کله چې انسان ګناه کوي غیبت ته سړیو کو غیبت حکم څه ده که سړی ته پته ولګي دا هغه نه معافي غواړي او هغه ته پته ونه لګي دا چا نه معافي غواړي الله نه بس کیسه کافي ده او دې مو چې راشه غیبت وکا دا هغه ته د پته لګي دونه مخکې توبه واسه کنه څه چل بوش چل یو بل څه ګناه وکا بیا توبه واسه کنه مر خو بل اثر ترازی مړه اوس نه وکا هغه ګورو واسه وزرب توبه ګناه پسې ضرب توبه واسه ضرب एकदम توبه واسه نه ګناه کول ګناه نه ده یعنی الله به چرته داسې موقع انسان ته نه ور کوله ګناه کول ګناه نه ده ګناه کول ګناه نه ده اصل کې چې کله انسان الله چې منع کوي کنه چې دا ګناه ده او نقصانی چیز دی وجه ده هغه وجه ده چې کله انسان یو ګناه وکي دا پسله باندې تور داغ لګي حدیث شریف کې راځي سو لګي تور داغ یو بل حیثیت په بیان یو بل طریقې سره کله چې انسان ګناه وکي یو انسان د جسم دی یو انسان روح ته د روح زخمی شي څه زخمی شي د روح تعلق ته الله جل شانه د اطاعت سره دی او د نفس تعلق ته ګناه سره دی دا جسم داغي دوانو په منځ کې چلیږي نو روح چې څونه مضبوطی دی انسان عبادت تزړه کیږي چې کمزوري کیږي زړه نه کیږي